موجودہ حکومت نے بڑے دعوے کیے تھے. ہم نے صرف انہوں نے جو دعوے کیے تھے اسی کو پوچھ رہے ہیں کہ جو وعدے آپ نے قوم سے کیے تھے, جو دعوے آپ نے کیے تھے, اس کا قوم کو جواب دیں کہ کیوں اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا. میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں تو معاشی طور پہ اس وقت ملک بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور مہنگائی ایسے حد پہ پہنچ گئی ہے کہ ہر ایک اپنی جگہ پریشان ہے اور اس میں زیادہ جو مہنگائی کی وجہ ہے وہ موجودہ حکومت کی ناکام پالیسی, نااہل پالیسیز ہیں. اچھا, پی ٹی ایم والوں کے کافی دعوے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ کا اپنا ایک تجربہ, سیاسی تجربہ, کیا یہ جماعت جو ہے 5 سال پورے کر پائے گی؟ دیکھیں ابھی تک تو اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز تو ثابت ہو چکی ہے کہ حکومت ناکام ہے. میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک حکومت سے اتنی جلدی لوگ متنفر ہوئے اور واضح نظر آ رہا ہے کہ اب لوگوں کی ان سے توقعات وابستہ ہیں. جب یہ ایک دفعہ ہو جائے اور دوسری جانب ساری اپوزیشن پارٹیاں اکٹھی ہوں اور جلسے بھی کریں اور عوام کی اس پہ بھرپور شرکت بھی ہو ان جلسوں میں, وہ جب پریشر بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے سامنے اس کو فیس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ پریشر اس حد پہ جائے گا کہ موجودہ حکومت اس کو سسٹین نہیں کر سکے. اچھا, صاحب اقتدار جماعت کی جانب سے ایک جملہ بھی تھا کہ پی ٹی ایم کے درمیان جو ہے وہ کھڑے بن چکے ہیں, تقسیم ہو چکی ہے, اس میں کتنی ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے جب اے پی سی بلائی جا رہی تھی تو اس وقت کہتے تھے اے پی سی نہیں ہوگی, یہ ساری پارٹیاں اکٹھی نہیں ہوں گی. پھر جب اے پی سی بلائی گئی تو کہا کہ اس سے کوئی کچھ نہیں نکلے گا, پی ڈی ایم بن گئی. پی ڈی ایم بننے کے بعد کہا کہ جی یہ آگے جلسے نہیں کر سکیں گے, جلسے بھی ہو گئے. میرے خیال میں وہ ساری باتیں ان کی اپنی خود ہی اس کا جواب ان کو مل رہا ہے اور اپوزیشن اگر ان حالات میں اپنا کردار ادا نہ کرے تو عوام اتنے تنگ ہو چکی ہے کہ افراتفری کی طرف یہ حالات چاہیے. شکریہ. Para 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 ini da susi ini Pakistan dari kita mereka sebut ekor dari kita mereka awal itu ada yang lebih ada awal waktu kita terus pada awal ini kami پوری چیز کلا طریقے سے اسٹیج ہو رہا ہے دوی دعوی چې مثلا ډېرې پالیسۍ تیارې دي او دوی سره هر څه دغه شته او دوی دغه ځای ته رسېدل نه او ملک خراب ختېدل نه. نن دا وګورئ دوه نیم کاله تېر شو, په دې کې که موږ وګورو نو معاشي طور باندې که تاسو چا نه تپوس وکړئ هغوی به تاسو ته وایي چې نن معاشي طور باندې موږ د خراب صورتحال د مخکې نه ډېر ګراني زیاته شوې ده, بېروزګارۍ کې اضافه شوې ده. هغه لحاظ سره څه داسې خلکو ته دغه نه ښکاري چې موجوده حکومت د هغوی مسایلو حل کولو طرف ته توجه ورکړي. یا دغې سره سره که وګورو نو قرضو کې اضافه وشوه 14,000 اربه. زما خیال دا د پاکستان په تاریخ کې واحد داسې حکومت دی چې د هغې په 2 نیم کاله کې دومره لوی قرضه اخیستل شوې ده. د هغې هم څه نتایج موږ ته ښکاره نه شو چې یاره موږ ووایو څه داسې لوی پروجیکټس ولګېده, څه داسې لګول شو چې ترقي موږ وایو چې روانه شي. دغه شانتې که وګورئ نو آینده هم څه داسې ښکاري نه چې موږ ووایو چې دوی سره څه داسې پلان شته چې د مشکل حالاتو نه موږ وباسي. د ګرانۍ خبره شي که د احتساب هم خبره کوئ نو وګورئ نو په دې دغه کې کرپشن زیات شوی دی, کمی پای کې نه راغلی. په دغې حوالې سره هر لحاظ سره دوی ناکامه شوي دي او دا موږ نه دا اوس عوام پخپله وایي چې هغوی دوی ناکامه شوي دي او همدغه وجه ده چې د اپوزیشن دا ټولې پارټۍ را یو ځای شوي دي او د پاکستان ډیموکراټک موومنټ په شکل کې یو د جمهوریت بحالۍ لپاره او د آئین او قانون باندې نسخې لپاره یو خپل کردار ادا کوي. دا سکنه صاحب چې کوم د ګرانۍ سونامي راغلی دی هر یو سړی ورنه متاثره شوی دی, د دې وجه تاسو پاکستان تحریک انصاف ګڼئ, آیا د دې وجه پاکستان تحریک انصاف کوي نو ولې دی؟ بالکل جی سمپل, ډېر سمپل خبره. د اکنامکس یو ډېر عام پرنسپل دی چې تاسو نوټونه چاپ کوئ نو د نوټونو سرکولیشن به زیاتېږي. چې سرکولیشن کې نوټ زیات وي نو هغې سره به قیمتونه زیاتېږي.
صرف په دې کال کې 15% زیات نوټونه چاپ شوي دي حکومت خپل اخراجات ورکول لپاره نو هغې نه تاسو په خپل اندازه ولګوئ چې ګراني خو بنیادي هغه دغه چې دی هغه هم دې د وجې نه دغه کېږي او د دې حکومت وجه نه تغلي دویم دغه چې دی که تاسو وګورئ نو دوی چې کوم د انفلیشن سټیټ بانک چې کوم دغه ښیي هغه تقریبا 9.9% دې وخت کې دی دې نه مخکې 11% خو فوډ انفلیشن چې څه ته وایي چې د خوراکو دغه هغه 35% دی اوس خوراکو دلته کې پیدا کېږي د هغې قیمت زیاتېدل چې دی دا د حکومت ناکامۍ او د نااهلۍ ثبوت دی نو په دغې حوالو سره موږ دا ګڼو چې دا د دوی د خپلو پالیسو په وجې نه دا ګراني کې اضافه شوې ده اخرنۍ پوښتنه په لنډو ټکو دا ورته ووایه چې کوم پی ډي ایم شروع شوی دی تاسو څه وینئ چې دغه په خپل مقصد کې کامیاب دي آیا دغه پاکستان تحریک انصاف حکومت چې کوم دی دا به ختم کړي ګوره اوسه پورې خو چې کومې جلسې وشوې هغې کې د عوامو چې کوم شرکت وکړو زما خیال هغې سره ډېر لوی پریشر پیل شوی دی او که دوی اپوزیشن خپل کردار صحیح طریقې سره ادا نه کړو نو زما خیال دی دا به نور بیا د انارکي یا د افراطفرۍ طرف ته د حالات ځي د دې وخت دا ضرورت دی چې اپوزیشن دې خپل کردار ادا کړي او زما خیال دی په دې خبرې باندې اوس هر څوک قایله شوي دي چې نوې انتخابات ضرورت دی شفاف انتخابات ضرورت دی او په ملک کې د آئین او قانون بالادستي اوس پکار دی سو د پی ډي ایم خبرو کا تاسو د لوی خبرو کله اکثر موږ مخکې سره الیکشن مخکې راځي نو کومه تاریخ باندې نظر واچو نو اکثر چې کوم د اپوزیشن ډلې دي هغه په دا وخت کې د متحرک چې دا وخت چمتو شي نو دغه پرسپشن دا کلیئر کیږي چې را دی چې د لپاره دا حکومت بلیک میل کولو کوشش کوي تاسو څه کوي چې آیا تاسو دا تهیا دا تاسو دا کړه پکړه فیصله په کلکه توګه چې را دا څوره په حکومت لاړ نه تاسو خپل احتجاج جاری ګوره د پی ډي ایم چې جوړ شو هغه وخت کې لاسینو جوړ شوې نو هم خلکو وایي چې را اپوزیشن نشي را یو ځای کېدی بیا چې کله را یو ځای شو نو وایي چې دا به چلي نه 3 جلسې مو شوې او کامیابې جلسې وشوې زما خیال دی چې په دې خبرې باندې ټول اپوزیشن پارټۍ چې دي متفق دي چې په دې وخت سره ناموجوده حکومت چې دی دا اوس د ملک لپاره نور نقصان دی دا فایده ملک ته نشي رسولی او دا اواز زما خیال د هر یو خلک د عوامو دی او که دې کې اپوزیشن خپل کردار ادا نه کړي کېدای شي چې دا حالات افراطفرۍ طرف ته لاړ شي بیا به اپوزیشن وروسته پاتې شي او خلک به مخکې لاړ شي نو دې لپاره هم دا ضروري ده چې اپوزیشن د رهنمایي کردار ادا کړي او یو رامخکې شي او د عوامو صحیح ترجماني وکړي زما خیال په دې خبرې باندې خلک پوه دي دغه سړی څه نشي ویلی چې کله به حکومت لري شي یا دغه خو دا پریشر بلډ کېږي لګیا دی او د دې پریشر چې بلډ شي د دې به څه نه څه نتایج ضرور تیر کال مولانا صاحب یوازې ځان راوتی و هلته درنه ورکړی وه او خلکو ته یو قسم ته زه دا وایم چې شنه بګونه ښیلي وي چې دا حکومت په تور ځکه چې عوام تنګ دي دا ځل بیا مولانا صاحب چې کوم دی هغه د پي ډي ایم مشري کوي نو دا ځل عوام څه تمه څه هیله ولري چې مطلب آیا دا چې کوم دې خپل مقاصد یا د مکمل شي بیا ګوره دې کې بنیادي فرق ګوره هغه ځل مولانا صاحب یوازې راوتی خپله د پارټۍ فیصله کړې دې ځل د ټولو پارټو مشترکه فیصله او زما خیال دا یو اهم فرق دی چې نن ټول د اپوزیشن پارټۍ په یو پلیټفارم باندې راجمع شوي یو اواز سره خبره کوي د هغې یو خپل اثر دی او زما خیال دی چې دغې د وجې نه د خلکو ورو اعتماد هم بحال کېږي لګیا دی او دا جلسو کې چې خلکو تعداد هم زیاتېږي نو دا د دې شي ثبوت ورکوي چې خلک چې دی د هغوی سترګې د پي ډي ایم طرف ته دي اخیر پوښتنه دي په عوامي نیشنل ګوند باندې د غدارۍ تورونه یا هغه د پښتون او د پښتون کام او د پښتون د یووالي خبره کوي
هو سمري سم کو هغه باندې زمونه لګېدلي دي هو سم پر سټک شه بل سره سجرګه مرګه مې ځري کې لګیا دا یو خبره دویمه خبره دا چې په داس تاسو سره په پی ډی ایم کې نون لیگ هم شامل دي او نون لیگ چې کوم په خوانه د قومي اسمبلی سپیکر دی آیا صادق هم څه ډېر زیات نیو پلان دي تاسو څه غواړئ چې مطلب اسټابلیشمنت دا وخت څه رول دی او څه ګوره یو خو زما خیال دی دا وخت راغلی دی چې اوس د دې فیصله وشي چې یو خو د غدارۍ دا سرټیفیکیټ ورکول چې دا به د جګړه ټول د دې ملک اوسېدونکي وو د دې ملک لپاره کار کول غواړو د هر چا خپل نصیحت په دغه حوالې سره پکار دي چې دغه وشي څو پورې چې د اسټابلیشمنټ خبره ده زما خیال دی په دې خبرې باندې هر څوک اتفاق لري چې اوس پکار دی چې هر اداره په خپل دار اختیار کې د کار کوي او د ملک د بهترۍ لپاره د کار وکړي د ملک د ترقۍ لپاره د کار وکړي د عوامو د مشکلاتو د حل کولو لپاره د کار وکړي او دا دې وګڼي هر څوک چې اصل حکمرانان عوام دي. ډېره مننه.